خو چې مونږ خبر شو چې مونږ ورسېدو نو هسپتال ته هلکانو ډېر په بد حال باندې رسولی دی. د یو کس کینولی صرف او صرف پیسو غونډولو ده. په هغه ورځ باندې مونږ لکه د لیونو د لاش په خپله ګټه زمونږ کس صرف او صرف هسپتاله پورې وړی وی او په عزت باندې وړی وی نو زمونږ به ترې نه په زرګونو کسان لامباله راځي د هغې تاسو انتظامات کړي دي کې به داسې کسان وي چې یو کس په لامبي او د بل به ورسره دښمني هغه به ترې راغلي ډز به یې تېویستی دی به موږ نه یو خبر د ده ځای ته راغلی که دی ذمیوار دی که نه خو نه چې تاسو یې سل جاکټې وي او 500 دي پکې پرېښي نو هغه نور خو همداسې دي 15 ځوانان زموږ په مختلفو حادثو کې لاړه او ټول هم عمر د 19 نه واله تر 23 ساله پورې د دې ټول عمر دا غم نو چې ګینې دا سپی مړ شو دلته کې او که سړی مړ کامیاب شم نو په تاسو به یا عمرہ یا آج کون इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देखें टेली मैदान में इस वक्त पेशावर के नवाही इलाका मोहम्मद ज़ई में मौजूद हूं। यहां का रिहायशी 19 साल नौजवान निजी स्विमिंग पूल में डूबकर पुरस्कार तौर पर जहां बक हुआ है, उसकी क्या ख्वाहिशात थी, वर्षा का क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। खयाम अहमद नुमो और तकरीबन 18-19 साल د عمر او د بی سټوډنټ و ډېر په خوشحالۍ تعلیم کولو وایي چې زه به د خپلو والدینو دا دک درد ختموم تکلیف به یې ختموم ډېر په مشکل او ډېر په قرضونو په دغه باندې په هغه تعلیم شروع چا ورسره مدد کړی چا ورسره داخلي لپاره مدد کړی چا ورسره دغه لپاره مدد کړی ولې چې پلار یې د رشکې ډریور دی کمزوری سړی کله مزدوري وي کله نه خو مین شی دا دی چې د کالج د طرف نه دی واستول پوجي فاونډیشن هسپتال ته ټریننګ را هلته هغې ته یو سرټیفیکیټ میلاویږي دته یو سرټیفیکیټ میلاو شو ډېرې ښکلې نمبرې وې ډېر خوشحاله و ډېر په خوشحالۍ باندې راغلی و یعنې دې چرم چېرته نه یې تللی نه چکر له نه چېرته څه ټور مور دا شوقونه یې نو صرف تعلیم به یې کولو په دغه ورځ یې مور ته یې چې ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا ملګري مې ځي زه به ورسره لاړ شم هغې مو ورته ویې ځه الله دې مل شه چې لاړو ملګرو سره لاړو دې سویمنګ پول کې ډوب شو هلته 15 منټه ډوب دی 10 منټه ډوب دی مونږ ته د دې شي علم نشته څه چل ورته شوی دی هارټ اټیک ورته شوی دی کین چې والی دی سټې مات شوی دی د دې شي مونږ ته علم نشته خو چې مونږ خبر شو چې مونږ ورسېدو نو هسپتال ته هلکانو ډېر په بد حال باندې رسولی دی د سویمنګ پول والاو هېڅ رسپانس نه دی ورکړی هغه خپل هغه اکټیویټیز چې څه وو هغه جاري ساتلی ده هماغه کسانو لامبل هماغه هغې پیسې غونډولې هماغه کار شروع او دا غریب چې دی دا خپلو ملګرو په رشکه کې اچولی دی او هسپتال ته یې رسولی بیا چې ورپسې نور ملګري تله د هغې بایکونه ولاړو دی وی چې یاره مونږ ورپسې په بایکونو ځو او بایکونه مو له سویمنګ پول والا نه ورکړو زما سویمنګ پول والاو نه دا ګیله ده چې اول خو چې سویمنګ پول یو شی چې ته جوړې د هغې د انتظام دپاره به ته پوره کوشش کې کیمرې به لګې ولا به کم از کم کسان به ورته ساتي 3-4 کسان به ساتي جیکټې به ساتي د هغې به باقاعده ګورې دې کې خو خامخا داسې خلک راځي د چا به دښمنیانې د چا به سي څوک هسې د مستۍ نه ورانې کوي څوک یو بل له غوپې ورکوي خو نه د یو کس کینولی صرف او صرف پیسو غونډولو ته پیسې غونډولې او تپوس یې نه و بیا یې دونه نه دی کړی چې کم از کم تاسو دا روخ کو هلکانو روخ کو نو کم از کم تاسو ورسره هغه خپل دغه خو کوئ که نه ګاډۍ وله وکئ هسپتال ته یې ورسوئ په هسپتال نه دا اپنې تحت آپ مونږ په خپله د هلکانو په رشکه کې وړی دی هغه ځای نه وله بیا امبولنس کړی چې وفات شو سویمنګ پول والاو ته صرف پیسې ګټل خو نه دي که نه تاسو خو لکه چې څوس ته یو ځای ته د چا لاړ شي نو ته د هغې په سیکیورټي کې هغه به ستا پوره خیال ساتي ستا د هر یو شي خیال به ساتي اچانک ورته دوره وشوه دلته کې ته راغلی ستاسو ته اچانک څه مسله پیښه شوه دا موږ ستاسو ذمېوار یو تاسو لپاره موږ منډه وهو تاسو له به تکلیف لرې کوو تاسو به ښه سیکیورټي کې باقاعده راولو خو سویمنګ پول والا موږ سره هېڅ څه داسې دغه نه دی کړی سویمنګ پول کې سیکیورټي کیمرې نشته سیکیورټي کیمرې که نه وی نو کم از کم دونه خو د دی خپله سیکیورټي کم ده یو کس چې پیسې غونډی د 500 کسانو لپاره تا څنګه یو کس کینولی هغه صرف پیسې غونډی سویمنګ پول کې دننه څه کېږي تا ته څه پته لګي څوک ډوب شو څوک پرېوتو څوک هېڅ هم نشته په هغه ورځ باندې
مونږ لکه د لیونو دا لاش په خپله ګرځولی دی، هېڅوک نه راغلی دي، نه یې تپوس کړی. د هغې نه پس چې مونږ ښخ کړو هغه هم راغلی دي، ملګرو سره یې رابطې هم کړي دي، څه ملګري هم دي. خو بیا پې چې دی مونږ له زمونږ کس صرف او صرف اسپتاله پورې وړی وی او په عزت باندې وړی وی، نو زمونږ به ترې نه مطمئن وو. خو نه، هغه لکانو له هغه خپلې موټرسایکلې نه ورکولې. خو دلته نه زموږ یو ملګري وی چې هغه هم زموږ سویمنګ پول والا هم زموږ وروڼه دي، مهرباني وکړئ تاسو د اف آی آر مه کوئ. نو د هغې په وینا باندې بس مونږ هغه خپل اف آی آر واپس واغشتو. ولې چې یو حادثه وه، خو ګیله خو هم د سویمنګ پول والا نه خپله خو شته که نه، د اړه ګیله خو زمونږ شته که نه. مونږ جي بس صرف دغه مطالبه ده چې مهرباني وکړئ د خلکو بچو سره ګزاره وکړئ. هلکان دي خامخا چکر ولمځي، سویمنګ پولو ته ځي. تاسو چې یو شی کولاوئ کوم کاروبار چې تر دې پورې چې یو ګجر خپل دغه کوي که نه فارم کولاوئ، نو هغه پکې خپل پوره انتظامات کړي. ته د روزانه په زرګونو کسان لامباله راځي، د هغې تاسې انتظامات کړي دي، د هغې د سیکیورټي دپاره. دې کې به داسې کسان وي چې یو کس به لامبي او د بل به ورسره دښمني، هغه به ترې راغلي ډز به یې تېویستی، دی به موږ نه یو خبر، د ده ځای ته راغلی که نه، دی ذمیوار دی که نه. خو نه، سویمنګ پول والاونه زمونږ همدغه مطالبه ده چې مهرباني وکړئ د خلکو بچي مه تباه کوئ، چې د سلو ګنجایش دی 100 پکې پرېږدئ. پیسې ګټل یوازې نه دي، کیمرې ولګوئ، انتظامات ورته وکړئ. د یو کس په ځای باندې 4-5 کسانو جاکټې کېدی چې تاسو 100 جاکټې وي او 1500 دي پکې پرېښي، نو هغه نور خو همداسې دي. په دې 2025 نه تقریبا 2025 مارچ نه تقریبا تر دې 2026 تر دې ننني پروني ننني تاریخ پورې 15 ځوانان په مختلفو حادثو کې لاړه. 15 ځوانان زموږ په مختلفو حادثو کې لاړه او ټول هم عمر د 19 نه واله تر 23 ساله پورې د دې ټول عمرونه. یو مې وراره هم شهید شوی، دا مې خوری دی، افاق فوجي و، سیاچن ته تللی و، سیاچن کې شهید شو، خبر راغو. بیا ورپسې دی شو، د دم دغسې مرګ شو. بس دې نه کوم څه ویلی شو، خو الله دې راباندې مهربانه شي. 2 بجې وې چې ما ته اطلاع شو، ور وډزېدو، نو زه لاړم، نو ما نیمسي هسپتال نه دی روچت کو، دغه کې م راواچولو، تاڼې ته رالو، تاڼه کې م راپورټ ولیکلو. بیا راته کلي نه مطلب دی چې اسد ټلیفون وکړو چې یاره ته دا راپورټ واپس کا. خو لکه زمونږ مړنوار دی، مونږ ته ویل چې دله به مونږ د سینه سیرو داسې به کوو، نو مالې زه خپل وراره نشم خرابولی، واپس هم راوړو. خو لکه چې په دی بیا مونږ رالو په لامبلو ځای باندې، نو دی ټیکټونه ورکول زمونږ سپورس نو، زمونږ اړو دا غم نو چې ګینې دا سپی مړ شو دلته کې او که سړی مړ شو. زمونږ هلکانو په رشکه کې دغه ځای نه اچولی دی، دا چې پولیس بیا روچت کړو، نو بیا د نه پس ته د مطلب چې بیا مونږ راتلو، نو د دا ځای بند کړی و. مور هم پرته ده، تروریان هم پرتې دي. لکه اوس مطلب چې زم کور نه سم هسپتال جوړ دی، اوس هم زه لاړم مطلب چې ګولۍ مې راوړې، ګولۍ دي چې اچوي. کلي کې یو ډاکټر دی، هغه راشي مطلب چې ستنې ورته وایي، ډراپونه یې ورته وخېجول. لکه په مونږ باندې دا 2 کارونه راله، لکه زم کور کې مړه بس خوشحالي اړو شته دی نه، هغه هم دی. او د خیام د مور چې کومه ده، نو د ده په تمه وه، پلار سره خو مطلب چې رشکه کې کله مزدوري به وه کله به نه وه، نو په ده باندې خرچې کولې، هغې به د ګنډلو مشین کولو چې یاره زما لازمي چېرته ورسي. نو هغه دې ځای ته راورسېدو، بس الله وشو، بس الله وشو، دا به وایو که نه. خو لکه غم خو شي که نه. خیام اول نمبر ورپسې خویندې دي، بیا ورپسې بل رور دی، هم به دا 2 وروڼو او بس ورکوټې رورې پاتې شو. دی چې لکه مال ته ورسېدل، بس دی الله وشو. د خیام ټوله دا خوشحالي وه، دا دغه یو چې مخکې تعلیم وکړو، بیا مطلب یې چې پیسې ما نه وشتې، زه یې ترېمه دغه کې هسپتال کې دغه ورکړو، ټرېننګ وکړو. ټرېننګ کې هغه له خدای ډېرې ښه لمبرې ورکړې، زموږ ټول وړه خوشحاله وو. مونږ چې زه خیام زوی زموږ خیري ځای ته ورسېدو. بیا د تره زامنو ورته چې یاره پارټي کوو، یا مطلب چې څه خو لکه دغه علم نه زه نوم خبر، دی تللی دي لامبلو له لامبلو کې ورسره دا واقعه شوې ده. خو لکه د لامبلو ځای کې چې کوم دی، نو دغه سړو موږ سره ډېر کافي زیاتې یې کړی دی. حکومت نه مونږ دا دغه کوو چې د دغه ځای کوشش دې وکړي
د دې د مطلب چې کیمرې ولګي دغه خلک دي مطلب چې ګرفتار کړي چې ولې تا دا ځای خراب جوړ کړی دی زه در سره کم دی او تنان پکې کم اوس زموږ ته دا علم نشته دی موږ ته که دا علم وي چې ده پکې کیمره لګېدلې وي نو موږ به مطلب چې خپل زوی د خپل وراره تپوس کړی چې یار دمه یې چا ټوپوالی دی جرګه راشي جرګه کې زه ورته ما د ده ثبوت راکړه چې دی په څه طریقه مړ شوی دی بس زه ورته ده ووایم بس هغه جرګه لاړه شي دنه ولا کړې وه دفتر علوم ولا کړې وه او د خیر تعلیم برابر کړمه او بس انشاءالله دا ډاکټرۍ کورس یې کولو ورپسې حفظ یې کړی و لکه 15 درجې سبق یې ویلی ورپسې بیا دا نور تعلیم ورپسې کولو او بس دغه خوشحالیانې وي او لمبه ډېرې خشته وشتي او بس دغه حالات ته ورسېدو بس د ملګرو ورته راځئ چې لږ چکر مکر لاړ شو یا به ده ووتې چې چکر لاړ شو په چکر چې لاړ دغه پول سرې بس دغه حادثه وشوه مور یې ګډه وډه ده خویندې مې ټولې ګډې وړې دي ډېر پریشاني ده په کورونو کې وراره هم تللی دی نه مخکې راغلی عقل نه برابرېږي او بس بیا هم رانه لاړو لکه بس زړه م نشي ټینګېدی بس الله را کړي و الله وجد خو الله دې ول هغه دنیا ښه کړي زه به راته چې بابا بس لږ وخت دی الله به خیر کړي الله باندې خپل فضل و کرم وکړي انشاءالله امید مې شته دی چې زه کوم کوشش مې دی او کوم کاروبار مې دی انشاءالله کې ما الله پاک کامیابوي بس دا خبرې اترې کولې او ورسره تعلیم به یې کولو او ورسره دا کورس یې کولو هغه یې خواهش ده چې انشاءالله په ژوند او خیر او کامیاب شم نو په تاسو به یا عمره یا حج کوم انشاءالله چې راپورټ وشو هغې پورې دې زموږ تپوس نه دی کړی نه راغلي وو نه یې څه منډه تړله کړې ده چې بیا راپورټ شو هغې پولیس په ذریعه باندې بند شو نو بیا راله لکه جرګې مرګې مو خبرې به یې کولې دوا به یې کولو بیا موږ به راځو بیا هم راځئ موږ غریب خلک یو لکه دی موږ سره ډېر ظلم او زیاتې وکړو